الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. زمان محمد بشار دے زپا مدرسہ تعلیم الاسلام حافظ آباد کانجور سوات کے سبق ویما ما درې کاله مخکې حفظ شروع کړی و. تقریبا یو کال مخکې ما حفظ مکمل کو. دې مقابلو لپاره ما څه خاص محنت نه و کړی. د بود په ورځ په مدرسه کې د مسابقه کېږي او بیا د میاشت په آخر کې د ټولو کلاسونو د یو بل په آپس کې مسابقه کېږي. د دې نه ما د مسابقو او د دې تربیت حاصل مقابلو د تربیت د وجې نه ما عالمي سطح باندې مسابقه وکړه او الحمدلله داسې بهترین تلاوت مو وکړو چې عرب ورته حیران شو. مدرسه کې د څلور نیمو نه مخکې کلاسونه لګېدلي، واړه خپل سبقونه سهار واړه خپل سبقونه او دا ورې بیا د مانځه نه پس منځو کې بیا سبق ته کښېني، بیا د 6 بجو پورې واړه سبق وي، بیا د 1 ګنټه د ناشتې لپاره. ما چې په کراچۍ او په اسلام آباد کې مقابله وګټل، لیبیا والا آنلاین پیغام راولېږو د مسابقې. پوره پاکستان نه ډېر ښه خلکو آنلاین تلاوت ولېږو، ما هم ولېږو الحمدلله لیبیا. زه په هغې کې منتخب کړم او بیا څه ټایم یې راکړو، په هغې کې بیا هم خپل محنت وکړو، بیا هلته لاړو، زه په مسابقه کې شریک شو. مونږ چې لیبیا ته لاړو هغو مونږ له ډېر ښه استقبال وکړو، ډېر ښه عزت یې راله وکړو او 63 ملکونو قرا شریکو په مسابقه کې. زه د ټول نه اخر ته کړم او ټول خلک حیران وو چې ده به څنګه حفظ کړی. جو الحمدلله ما اصغر متسابق اعزاز ما ته میلاو شو. محمد بشار وہ میرا بھانجا بھی ہے اور اس مدرسے کا طالب علم بھی ہے. اس مدرسے میں الحمدللہ حفظ کا بہترین معیار ہے اور اس معیار کی وجہ سے اس بچے کو روزانہ کی بنیاد پر صرف اس کو نہیں بلکہ تمام طلباء کو روزانہ کی بنیاد پر جو تربیت دی جاتی ہے اس تربیت کا ایک ادنا سا درجہ اور ایک معمولی سی جھلک کی تھی کہ اس بچے نے الحمدللہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام فخر سے روشن کر دیا.